الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة عاشقوا معشوق عشق شبر دوام عاشقوا معشوق عشق شبر دوام درد عالم بهر من دوني کنام. درود شریف. نن زما ازانو 7 फरवरी 2025 من जामी मस्जिद बैतुल मामूर की द जुमे द इज्तिमा फनिस्बत बांदे राजमयु दी जुमा की चिकम बयान स्ता सुड़ांदे रवान दा आगा द दीदार खुदावंदी पर मौजू बांदे दा जन्नत की बा द अल्लाह दीदार वी कब नहीं विबह द महबूब द माशूक दीदार नहीं नूर नियमतुन का हर चुम्र डीर वी सब एक है
سب یې کوي د عاشق تسلی چین سکون دا د معشوق د دیدار نه په بل څه نه کیږي مجنون وګوره انسان او په یو ښځه باندې عاشق و عام کوچی و یو ځل ډېر خلک راجمع شو مجنون ته کېناست چې جی موږ ستا ملاقات ته راغلي یو او موږ ټول مشران خلک یو موږ ستا ډېره مدح بیانوو صفت دې بیانوو ته به هم زموږ یو څو خبرې ومنې خلق را ولګېدو مجنون ته لګول ور شروع مالش کاوه د مجنون صفتونه بیانول اخر کې ورته ویل چې د لیلا کې تا څه لیدلي دي دا پرېږده یو ګنټه لګیاو د مجنون صفتونه بیانول مجنون یوه خبره هم نه اورېدلې ده نه صحیح کړې ده ځکه د مجنون دل دماغ هغه لیلا سره لګېدلی و خپلې معشوقې سره دوی لګیاو لکه د شهدو مچۍ بنګ 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 یې کړو لیکن مجنون د دې خبرې نه دي صحیح کړې په خپل سوچ کې خپل سوچ رحمان بابا فرمای چې بل یو شغل پړ کې نه ځای بل یو شغل پړ کې نه ځای چې محب د خپل محبوب په مشغوله شي خلکو مجنون ته ویله چې مجنون مون خو ستا ډېر صفت بیان کو مون خو ستا ډېره مدح بیان کړه اوس دا زمون په دې مدح خبرو باندې ته څه تبصره کړې ته څه وایې مجنون ویل تاسو څه ویل کنه تاسو لږ بیا راته ووایې تاسو ماته ویل څه کنه والله بالله ثم تالله نه مې یو خبره اورېدلې ده نه مې ستاسو یو خبره په ذهن کې ګرځي کنه هسې شور مې اورېدی نور خبرې مې صحیح کړې نه دی ویل من خو ستا ډېر صفت بیان کو مجنون ورته ویل کنه ویل ستاسو د صفتونو ضرورت ماله نشته کنه ولې ویل من نگویم آفرینی هیچو کس من نگویم آفرینی هیچو کس
مدح من دشنام لیلا باد بس مجنون ویل تاسو در کنار کټول دنیا را اولګي زما صفت بیان کړي ز چاته شاباس نوایم کنه آفرین ورته نوایم نما سره دومره وخت شته چې زه د چا صفتونه واورم من نگویم آفرین هیچو کس مدح من دشنام لیلا بعد بس ویل د لیلا کنزلی اغزما لپاره خوخی دستاسو د صفتونو نه کټول دنیا زما صفت بیان کړي دغه مقابل کې لیلا ما ته یو غوسه وکړي یا یو کنزل راته وکړي د لیلا یو کنزل د دنیا په صفتونو باندې نه ورکوم د یار کنزل د ګل وشتل دی د یار کنزل د ګل وشتل دی بد یې خندل دی چې د بل سرې کوي نه من نگویم آفرین هیچو کس مدح من دشنام لیلا باد بس ارمی داو چه اوس ایمان والا دا ټول د خدای محبین دي ټول په خدای باندې عاشقان دي چې اوس محبوب معشوق دیدار جنت کې نه بیا په جنت په څه کوي خو دیدار به یې اوس دیدار به څنګه وي صحابه او تفوسو چې یا رسول الله صحابه خپل خلک چې د خدای دیدار جنت کې دا خو بیا رشوي اوس دنیا کې یو لیډر د کارکونانې دی لیډر سټیټ ته خو تشریف یې راوړ کارکنانو ته سلام وکړ کارکنان دغه لیډر دیدار ته داسې تږي وي یو بل په اوږو باندې ورته ولاړ وي یو بل ته دکي ورکوي د چا دغه لیډر ملاقات نصیب شي د چا نصیب نشي او تکلیف سره صحابه ویل یا رسول الله دا لا دیدار چې وي نو هلته به مزاحمت ازدحام رش به یې که به نه عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا وفي رواية قال كنا جلوسا عند رسول الله فنظر إلى القمر ليلة البدر فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم
مثل هذا القمر لا تضامون في رؤيته رواه البخاري ومسلم. حضرت جریر بن عبداللہ فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتو فرمائل وَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَانًا. او صحابو تاسو یہ تر قیامت فور څومره ایمان والا چې دی ډیر زرد کنه چې د قیامت پر جنت کې به تاسو خدای آمنی سامنے ګورئ. بل روایت کې دی جریر بن عبداللہ فرمائی قال كنا جلوسا عند رسول اللہ فرمائی چی من صحابہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ کی ناستو سخ کلی صحابہ قال كنا جلوسا من ناستو دا چا خواہ کی ناستو عند رسول اللہ رسول اللہ خواہ کی ناس دا رسول اللہ خواہ کی کم خلق ناسو پر رسول اللہ ایمان آوریو پاگ ایمان تلی دی دنیا نا اگر ٹھول جنت یا مونگ ناسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ کی ورزن و شپوا شپا کی مونگ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ کی ناسو صحابہ کرام اسمان کی سپوږمۍ راختلې وه سپوږمۍ هم د څوارلسم سپوږمۍ وه فنظر الى القمر ليلة البدر د څوارلسم سپوږمۍ ته عربي کې بدر وایي فنظر جناب رسول الله داسې وکتل کنه د څوارلسم سپوږمۍ ته وکتل بیا مونږ ته وکتل مونږ ته ویل او صحابو انکم سترون ربکم او صحابو تاسو به ډېر زر جنت کې خپل رب وګورئ کنه لکه دغه سپوږمۍ ته چې اوس تاسو ګورئ صحابہ یا رسول اللہ رش بوی ازدحام بوی کنا کبنی جناب رسول اللہ ورطویلنا لا تضامون فی رؤیتی دا خدای دیدار ملاقات کی با ازدحام نوی کنا رش بنی کنا لکن ورس بومی ارچوک بغیر د ازدحام بغیر درشن ارچوک گوری کنه کچوک خار کی وی کسارا کی وی کملاستی کناستی کولاوی بغیر درشنا بغیر د دکونا بغیر د جټکونا سپوږمۍ هم ګوري انوار هم ګوري دغه شان به تاسو خپل رب ګورئ تکلیف به نه کنه وفي رواية عن أبي رزين قال فإنما هو خلق من خلق الله والله أكبر والله أجل وأعظم رواه أبو داود بل روایت کی دی ابی رزین نے روایت رسول اللہ فرمائل چی فإنما هو خلق من خلق الله سپوږمۍ چې کومه ده دا خو د خدای د مخلوق نه یو مخلوق د خدای پیدا کړی ده نور د خدای د مخلوقاتو نه یو مخلوق د خدای پیدا کړی ده کنه چې د نور سپوږمۍ دیدار کتلو کې ازدحام نوی رش نوی دکی نوی تاسو ته تکلیف نوی کنه نو والله اجل و اعظم
خدای خود نور سپوږمۍ نه لوی هم ده کنه او برتر هم ده کنه سپوږمۍ نور خو د خدای مخلوق دی چې هغه مخلوق نور سپوږمۍ خدای په داسې انداز پیدا کړی دی چې دغه کتلو کې نه دیکې وي نه رش وي نو خدای خو دغه نه هم بره ده کنه داسې به یې ګوري اوس چې خدای ته ګوري جنت والا اوس د خدای دیدار چې کم ده جنت کې خوشبه نشته دا د دنیا ورځ چې څومره اوږده ده هلته شپه نشته هلته رڼا رڼا ده ورځ ورځ دومره وخت کې لکه دا د دنیا ورځ چې تېره شي دومره وخت کې به د خدای دیدار 3 واره نصیب کېږي 3 ځله به جنتیان د خدای دیدار کړي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې جنتیان به د جنت نعمتونو کې مشغول وي څوک به د 2 او یا حورو سره ناست وي څوک به میوې خوري څوک به ولحم الطیر مما یشتهون د مارغانو غوښې به خوري څوک به شراب څکي څوک به پیس څکي څوک به څه کړي جنت کې رڼا رڼا ده لیکن اچانک به یو چمک شي چې چمک شي جنتیان به داسې بره وګوري چې وګوري فاذا هو رب هغه به خدای به راغلی وي بلا کیف پردي حجابونه به لرې کړی شي جنتیان چې بره وګوري خپل خدای ته به ګوري اوس خدای به څه ورته وایي اول ملاقات سوره یاسین آیات خو درته یاد سوره یاسین سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم د دې آیات مصداق به جنت کې رښتیا شي الله چې کله د خپل شان مطابق تشریف راوړي جنت والو ته به وایي چې السلام علیکم او جنت والو تاسو دې زما د طرف نه سلام او چې خدای په چا باندې سلام واچوي د هغوی به څه شان وي او جنت والو دې جنت کې اوسئ ابدالابد پورې د کوم شی نه چې تاسو یریدئ چې هغه مرګ و هغه مرګ مې ذبح کو کنه ختم کو مرګ نشته کنه دلته مزې کړئ زه تاسو ناراضي اما چرته به هم ستاسو نه خفه نشمه چې جنتیان د خدای دیدار ته داسې وګوري د جنت حوري خوړل سکل هر څه نعمتونه به ترې نه هېر د خدای په دې دیدار باندې به دوی ماړی رحمان بابا فرمایي چې ځان جهان می واړستا په مینه هېر شو ځان جهان
ځان مې واړه ستا په مینه هېر شو نه پوهېږم چې ځان څه د جهان څه ده ته چې نه ګورې وما ته لږ مې پوه کړه په دا کار کې د ضرر و نقصان څه ده که ستا سترګې د قاتل زه مقتول یم که ستا سترګې د قاتل زه مقتول یم وایه نور دې په خاطر کې ارمان څه ده هر چې وایې ستا رسۍ د رحمان غاړه هر چې وایې ستا رسۍ د رحمان غاړه وتوانا وته حجت د ناتوان څه ده اوس د خدای دا دیدار به څنګه خلکو ته نصیب کیږي که نه هغه خلکو ته چې دنیا کې ژوند عاجزي سره تقوا سره تیر کړی ادب سره ژوند تیر کړی لکه سلطان محمود غزنوي رحم الله حضرت سلطان محمود غزنوي رحم الله وفات شو چې وفات شو وفات نه پس دغه زماني یو عالم په خوب کې ولیدی عالم ورته ویل او سلطان محمود غزنوي څه در سره وشو خدای در سره څه وکړو وی بخلې که نه ویل وی بخله ویل په څه وبخلې ویل په یو ادب په یو خبرې وبخله هغه ادب څه شی و محمود غزنوي خوب کې ورته ویل ویل هغه دا یو ځل مې سفر کو سفر کې اومه شپه را باندې راغله لاره نه ورکه شوه تلم ستړی شوم نیمه شپه کې یو کور باندې برابر شوم ګیټ مې ور وټکاو ما ورته ویل چې زه خو مسافر یم دا مې هم نه دي ورته ویلي چې د غزني نه واله لاهور نه واله دهلي پورې زما حکومت ما ویل زه یو مسافر یم لاره نه ورکه ده که شپه م راکړه کور والا ګیټ راته کلاو کو پیټک کې کېنوله روټۍ یې راکړه اوبه یې راکړه روټۍ مې وخوړه اوبه مې وڅښلې کور والا مالک کور ته له پیټک کې بالښ راته کېښو ما چې بالښ باندې سر ښودی چې ومې کتل اخواته خپو خواته په طاق باندې قرآن پروت ما ویل چې سر دلته کېږدم خپو ته مې قرآن راځي دا خو د قرآن بې ادبي ده اگر چې قرآن بر و په طاق باندې بیا مې سوچ وکړو چې قرآن به راوالم دې طرف ته به کېدم دې طرف ته به کېدم بیا مې ویل چې د خپل راحت آرام لپاره د خدای قرآن د خپل ځای نه بل ځای ته وړل دا هم بې ادبي ده
قرآن میں راواخص پا بالخ میں کی خو ترسار میں تلاوت کو ودنشو وفات نفس علارہ تلین چو سلطان محمود غزنوی زما دا قرآن یو ادب تا کڑے ہو جماعت میں کڑے اور دا خدای ملاقات بدا سی خلق ہوتا نصیب کی اس محمود غزنوی بدا کم زین را پیدا کو نو غزنوی میں تڑپ رہے نو غزنوی میں تڑپ رہے نو خمہ زلفی ایاز میں اس ایاز باندی ام محمود غزنوی چی عاشقو دا ادب تقوی پواجر نو غزنوی میں تڑپ رہے نو خمہ زلفی ایاز میں نو حسن میں رہے گرمیا نو حسن میں رہے گرمیا نو عشق میں رہے شوخیا گل گئے گلشن گئے گل گئے گلشن گئے اچھی اچھی مر گئے کدو کر لے رہ گئے گل گئے گلشن گئے اچھی اچھی مر گئے کدو کر لے رہ گئے نن سبا کدو کریلا ددی زمانے شکل بیت بندر پشان وے ددی زمانے د بندر پشان شکل نمرا لگی سلطان محمود غزنوی باندی اعتراضات کڑے زاغان کے ناستو پسر د سروے زاغان کے ناستو پسر د سروے تو تیان تیلان دی دزان ویرون کوي زاغان کے ناستو پسر د سروی تو تیان تیلان دی دزان ویرون کوي رزلان پاسی عبدالعظیم رزلان فاسی عبدالعظیم پشریفانو اعتراضون کوي بندران پاسی عبدالعظیم خبیثان پاسی عبدالعظیم پشریفانو اعتراضون کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين